الرحیم. زما ډېرو درنو مشرانو، کشرانو، همزولو، سبا ملګرو، ولادو، بچو په جمع السلام علیکم. څنګه چې زما دا ټول ملګري دي، ځکه چې ما سره راغلي دا ټول خبر دي چې څه کېږي. موږ خپلو کې مشورې مو کړې، خبرې اترې مو کړې د یو څو ورځو نه په دې نن پروګرام بابت کې. چونکې زموږ پروګرام د یو ښکلي د یو غټې جلسې و او زما یو خواهش و انشاءالله سر ته به رسوم. ما صرف خان ته ویلي دي چې په ورتمانځو کې به په کنټینر د آفتاب خان یو جلسه کوو، ځکه چې د ورتمانځو ډېر غیرتمند پښتانه ډېر مضبوط خلک دي. ما سره چې کوم نن راغلي زما ملګري د ورتمانځو، کوم چې ما د دې کیمرې په لار ګوري، ځکه چې موږ د جلسې دپاره به بیا مضبوطه وینا کوو، ملګري به خبرو، هغه زموږ ټیم به کار کوي. تقریبا خو زه داسې ووایم چې دا زما د ټیم حصه د ملګري دي، لکه دا زموږ خپل ملګري پوره نه دي روغ کې، دا صرف موږ یو څو ملګري کېناستو چې زموږ پریس کانفرنس دی، موږ به دې کې بابا مې مشر مې د شمولیت اعلان کړي قومي وطن پارټۍ کې، او د هغې دپاره به ځو موږ د آفتاب خان ځای ته هلته به کېنو. چونکې زموږ جلسه په دې یو پوینټ باندې وروستو شوه چې د پی ډي ایم څه خبرې روانې، تاسو ټول ته پته پاکستاني حالات، او آفتاب خان خو انټرنیشنل او د نیشنل لیول لیډر دی، نو د هغوی مصروفیات دومره زیات دي، دا یې موږ احسان ګڼو او موږ سره یې خصوصي مینه ده چې موږ یې ټایم راکړو او په دې دومره مصروفیات کې او دا زموږ د پریس کانفرنس کېدو واجب دی. زه د خپلو ملګرو ته کوم چې ما سره راغلي دي، کوم چې زما مشران دي، زما کاکا دی ایمن خان، اجاز خان، مجاهد خان ما سره راغلي دي، د اکرام خان بچي، د ملک تاسو الله خان زوی، نو دا زموږ د ورتمانځو د شموزو خاندان دی، د ستار خان بابا کورنۍ دی. او زما چې کوم ملګري ما سره ورتمانځو راغلي دي، نو انشاءالله تعالی ملګرو چې موږ به د یو ډېر ښه ځای نه آغاز وکړو. اوس به موږ ترقیم کوو، موږ به د دې خپل کلي، د دې وطن، د دې علاقې تقدیر بدلو، د ترقۍ په شکل کې، د خدمت په شکل کې، د آفتاب خان د مشرۍ د لاندې. زه د خپلو مشرانو او دې ملګرو ته یو خبره کوم، د دې کیمرې په لار چې کوم زما ملګري د ورتمانځو، د مرغو، د غونډه شنغر، کوم چې ما پېژني، کوم چې ما سره مینه لري او کوم به موږ سره په لار ځي، زما خبرې شوي دي ډېرو ملګرو سره، نو زه هغوی ته یو میسج ورکوم چې زما آفتاب خان او سکندر خان سره یو خبره ده، صرف یو، نور مې څه نه په کار دي او نه څه غواړم. سیاست کوو، سیاست لرو کیو، او زما د مشر، زما د کور، زما د تره تربور، زما د دې ملګرو د دوی عزت د خوشحال عزت، د دوی پښتو د خوشحال پښتو ده. نو د وطنپور مشران ما خوشحالول غواړي، نو زما دا ملګري به خوشحالي. زما دوی سره به صرف دا خبره ده چې زه نه، زما ملګري، زما رونه، زما خپلوان د عزت ځای غواړم. زه د کیمرې په لار یو خبره کوم، چونکې د وخت سره ذکر راغی زما د کلي، زما د ورتمانځو، زما د خاورې، نو زه صرف یو خبره وضاحت کوم، معمولي شی خبرې به نه اوږدو، مشران ناست دي، نو بده خبره. زه د ورتمانځو خپلو ملګرو ته، مشرانو ته، درنو پښتنو ته یو خبره کوم چې تاسو ډېر د انقلابي سوچ خاوندان یې. ورتمانځو کې چې مور زوی راوړي که نه، نو هغه یو ډېر پښتون نر او غیرتي ځوان راوړي، تاریخي ګواه دی، کتابونه ترې ډک دي. اشنغر چې پېژندو کېږي دا د ورتمانځو په نوم کېږي، ځکه چې دا یې زړه دی، د سیاست ګړ دی. دې ورتمانځوالو یو لنډ مثال در کوم، دوی چې انقلاب روچت کړو، زموږ د ورتمانځو نوم یې د قوم بنده، نوم یې پښتون، د هر قوم هغه شموزې دي، خوازیخیل دي، پریچخیل دي، پیر دي، میا دي، جولا دي، لوار دي، نی دي، ډم دي، بټیاري دي، زما د ورتمانځو چې هر قوم والا دي، هغوی یو غیرت وکړو، پښتو یې وکړه، نو باچا خان یې په ټوله دنیا وپېژنده. نو زه د دې خپلو ورتمانځو پښتنو ته وایم چې اوس وګورئ، په نیشنل ټي وي باندې یو کس کښېني
او زما اتمانزوال په یو غلط مثال کې په یو غلطه خبره په یو داسې شکل یادی چې هغه نه د سره ښایي او نه د اتمانزو سره ښایي. زه صرف د دې خبرې وضاحت کوم چې زما ملګرو درنو مشرانو د پښتنو د اتمانزو خلکو تاسو لږ سوچ وکړئ چې راغونډېږو هغه شانتې یو انقلاب راوچتو یو مشر ځان له ګورو چې ټول راغونډ شو یو موټی شو د آفتاب خان د مشرۍ لاندې موږ ته به یوه لار میلو شي دا قوم به راغونډوو خو هغه عمرزو ده تورمزو دي ادګلي دي اشنغر به راټولوو د آفتاب خان مشرۍ ته چې دې خلکو ته پته ولګي چې د اشنغر تقدیر څنګه بدلېږي. اوسه پورې خو موږ ډرامې وویلې موږ سوري کړ او زه خبرو پسې خبره یادېږي معافي غواړم زه صرف د عمرزو ذکر به ځکه کوم چې عمرزو زما خپل کلي څنګه وي چې عثمانزو ده زما د بابا مورم د عمرزو ده وریاځۍ ده زما مورم د عمرزو ده وریاځۍ ده زما دې رګونو کې چې وینه روانه ده دا عمرزواله ده. نورو د عمرزو ډېر درنو پښتنو ته وریاځو ته زه د دې کیمرې کوم چې ما سره ملګرتیا کې راغلي دي کوم چې د دې کیمرې په توګه وایي چې ورونو بس دې د خدای خاطر وکړې نورو دا خلک دا دوه پیشان نشان پرېږدی دلته د خلکو ذاتي دشمنۍ د عوام دشمنۍ ته کوزې شوي دي. زه صرف دا خبره کوم چې عوامو د عمرزو کې ډېر قابل تعلیم یافته خلک دي روزګارونه کوي بازار کې خو څوک د چا نه د پیشانو نه روزګار نشي کولی چې د پۍ دوکان کولو کي یو پیش ورته په سر کېږي. نو انشاءالله د آفتاب خان مشرۍ کې به موږ دا ټول قوم زما کلي عمرزو زما ماماخیله زما خپل قوم زما خپل کلي اتمانزو دا به یو موټی کوو راغونډو دی د آفتاب خان مشرۍ نه بیا راولو یو انقلاب به راوچتو په دې اشنغر کې او دې پښتنو مشرانو چې څنګه مخکې تاریخ پرېښی دي او خلک یې کامیاب کړي دي او بیا هغې مشرانو د دوی مشرانو حیات خان آفتاب خان سکندر خان چې کوم کارونه کړي دي نورې خبرې پرېږدې زه درته د اتمانزو چوکنډۍ یا د سیند په غاړه چې کوم خلک اوسي هغوی د خپل ګریوان کې خپلې ورورولۍ کې زما دا ملګري دي سوچ وکړي چې دا سیلاب به مخکې راغی نو څه چل به کورونه به کوم ځای کې وو د خلکو د مودو خوارۍ کې به یو کوټه جوړه کړه یو غریب سړي یو حجره به یې جوړه کړه یو ګاډی به یې ځان د ټکسۍ نه واخیست چې سیلاب راغی هغه ټول یې یوړل. نو دا څومره باران وشو تاسو چېرته ولیدل د هغې سیلاب نه پس د سکندر خان د وزارت نه پس چې د چاکور ته اوبه راختي د سیند نو دا کارونه دي دا قومي کارونه دي دا به انقلاب راوچتوي. موږ غواړو موږ به دا ولیدلي وي دا بابا صاحب ته پل غورځېدلي وي چې جوړوم بیا د آفتاب خان سره خدای لکه خوب کې خدای لري عمر ورکړي نو هغه پولیسو پورې ولاړ دي او اتمانزوال پرې خپلې پټو ته دي راځي. نو څنګه چې آفتاب خان په دې شیرپو سره مینه کړې ده داسې چې زه توقع او تمه لرم چې زما تره سره آصف کمال خان سره به مینه کوي زی فشر ما سره به مینه کوي موږ به د دې قوم د دې روڼو خدمت کوو او زه بیا هم یم چې ما سره ډېر دا زما ټیم دی دا زما ملګري دي زه به نیم یو کس دی چې آفتاب خان ته یادولی شم ټول په نیم ملګري زما د یو ټلیفون دا زما ټیم دی موږ چې کله آفتاب خان د شمولیاتي شروع کړو زه یو ملګري پسې لاړ شم زما هر ملګري اجره شته جومات شته بیټک شته هر سړي ته په خپل بیټک په خپل اجره کې ټوپۍ اچوم او دا ټول ملګري چې ما سره مرسته وکړي نو دا چې هغه پیار دی بیا موږ د عمرزو ګټي. نو زه خپلې خبرې راغونډوم د ډېر معذرت سره کومه داسې څه خبره اترې شوي د دې کیمرې په لار څوک مشر کشر خفه شوي موجوده زمانه داسې څوک د چا د دې لزاري شوي زه د هغې معافي غواړم خو د یو شعر سره خپلې خبرې راغونډوم غور سره یې واورېدي چې ډېر مطلب دی ډېرې د مطلب خبرې یو خبره دا پکې هر سړي به حسین کونړ کار پیدا پکې
او دا د عثمانزي ګودردګرې ترېنه ودرېږه دا هغه دریاب دی چې جنګ نه لګي د چا پکې والسلام